بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 31 يوديرشم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. خبر مونږ روانه کړې وه په حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم کې، او بیا هم دا وضاحت ورکې کړی و چې یو ولایات دي اسکینه او بل مشارب دي. ولایات دي ته وایي چې ګوره د آدم علیه السلام مبارک د پاره اوله مبدا، اولنی مبدا د فیض او د تعین هغه صفت د تکوین دی، کم چې په صفاتو سمانیو حقیقیو ذاتیو ثبوتیو کې عند الماتوریدیه دا داخل دی چې دغه ته صفت التکوین وایي. آدم علیہ السلام د پاره دا اول مبدا د تعین د اوله مبدا ده. رب کریم چې پیدا کو د دې ځینې فیضیاب شو، او دا صفت د تکوین دا د باری تعالی صفات ذاتیو کې څه د مرتبه ده، لکه صفات سمانیو ذاتیو ثبوتیو حقیقیو کې صفت د تکوین عند الماتوریدیه دی کنه دی، خلافا للاشاعره. نو مارزو کو چې دا د صفات ذاتیو حقیقیو نه یو مرتبه ده، او دا د آدم علیه السلام مبدا د فیض ده چې باری تعالی د تخلیق ابتدا او فرمایله، نو هغه د دې ځینه فیض یافته شو. تاسو په خبره باندې پیږی کنه، هغه بیا بیل او جدا خبره ده چې د بشر د پاره ترقی شته دی، مخکې روجات کوي. نو ګوره کم سالک چې کله عروجاتو کې کنه، عروجات څه ته وایي؟ عروج د اصل کې دا مقصد نه دی چې ګینه ته په جسم سره برخېږي او ستا مقامات وی کېږي، نه، دا اصل کې عبارت دی د حرکت علمیه نه، د علم اسفل نه علم اعلی ته، او دا د تصوف د بزرګانو یو اصطلاح ده. اول عروجات کیږي، عروجات چې وشي بیا نزولات کیږي، بیا نزولات چې وشي عروجات او نزولات تام شي، پس دا بیا منتهی دی. ځکه سلوک کې درې قسمه خلک دي، مبتدیان دي، متوسط دي، منتهیان دي. منتهیان هغه دي چې داغه عروجات او نزولات دواړه تام شي. یا منتهیان چې دي کنه، نو د دې عروجات او نزولات تام شي، نو دی واپس اسباب مترش. دغه چې کله د دې د حرکت علمي سره دی مخامخ شي، عروجات شروع شي، نو مسبب تروانی اسباب خلاندې پاتې شي کنه. نو دغه څه د مبتدیان چې وی چې دا کار په عروجات وی، د دین بیا خوارق ډیر ظهور ترازی. د عوامو په نظر کې خوارق د معرف او افضل دي، عوام ترجیح او تقدیم اغي خوارق ته ورکي، ظاهری کرامات ته ګوري، حالانکه کم چې معارف دي، کم چې علوم دي، کم چې اسرار دي، کم چې استقامت دي، دا د ډیرو خوارقو نه دغه افضل دي. زما خبره باندې پوهیږي کنه. نو مل چې کله د عروجات شروع شي، نو دغه ځکه بیا د سالک نډیر خوارق صادریږي. لکه تفسیر روح المانی لیکلی دی په واقعې د موسی او د خضر علیه نبینا علیهم الصلاۃ والتسلیمات باندې، چې خضر علیه السلام په دغه واقعې باندې دی لیکي چې مقام د موسی علیه السلام ته فوق دی. دغه نبوت د خضر علیه السلام مختلفه فیها دی، دغه اختلاف دی. بعضی وی نبی دی، بعضی وی نبی نه دی، ولی الله دی. او موسی علیہ السلام بالاتفاق جلیل القدر نبی اولي العزم انبیاء علیہ السلام کې داخل لے. خضر علیہ السلام داغه شان د چرته رسیږي، او خوارق دسی د خضر علیہ السلام نه ظهور ترازی چې موسی علیہ السلام یې حیران کړي دي. دسی خوارق ترازی
بیا یو واقعي هم نقل کی چې یو بزرګ دریاب ته ورغی، اول ته د کشته په انتظار باندې کېناست چې اوس به کشته راځي، زه به دریاب نه پورې اوړم. عدل ته ورپسې مرید راغور ورسېدو، نو چې راغو ورته وی چې قربان څه ته انتظار کوي؟ وی کشته ته. ما ته ګوري سه په دریاب هم داسې په اوبو خپې کېښودې وړېدو. پیر صاحب ته وی راځه، هغه ویل نه زه کشته ته ناست. اوس حصه او حظ او نصیبه د ظاهربینو څه ده؟ ظاهربین دا وایي چې دا مرید د ده نه فوق دی. وګوره هغه په اوبو هم داسې وړېدو، دومره تام توکل دی په خداوند متعال، او دې کشتۍ پسې ناست دی. نو مقام د مریدو چې دی پیر خو ډېر وروستو پاتې دی، ولاندې پاتې دی. وایي امر لیس کذالک، کار داسې نه دی داسې چې 2 لکه مریدان راجمع کړي، یو پیر صاحب ته چې اسبابو ته ناست دی، ده ته نه رسېږي. داغه کار پروجاتو دی، پروجات چې کوي بر روان دی، اسباب لاندې پریخي دي، مسبب ته روان دی، نظر ټول اخوا دی، اما اسباب څه کوي؟ اسباب نه استعمالي. دا بل چې دی دا محرله دا مرحله وته کړی ده، پروجات تم شوی دي، بیا نزولات شوی دي، واپس اسباب ته راغلي دي. اډیر فوق دغه منتهی دی، دیو سروجات بتوي کوي، بیا نزولات بتوي کوي. او د ورجات چې دا کوم سالکان نه نیو مریدان شي، بیا د نفسباتو ته ورسیږي. دا خوب کې چې ګوري چې کله وي زه په حوال وته وم، او کله وي ولوتم، او کله وي برختل یم، دا غکاری پروجاتو باندې وي. چې کله په نزولاتو شي، بیا کله وي کوي ته پرې وته یم، کوي ته کوشي یم، لاندې کوشي یم، دا په نزولاتو باندې کاری بیا خبره باندې پوښ. قاضي ثنا الله پنی پتی رحمت الله علیه فرمایي عبد الله ابن دغه دی درار ابن یزور رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی چې وونه دبا دی بل لغړ په جنگ کې جنگېدلو، بالکل کمیس په نو یو لنګ کې برو وته، بس کافرانو بچو قتل جاغه دی غرا وته دی، بس بیا به باغ کول. او رسول الله مبارک په یو جنگ کې 2 غری چولی قاضي سره الله پانی پتی وي 2 غری چولی. اوس د دې خدا مطلب هرگز نه دی چې مقام د درار ابن یزور رضی الله تعالی عنہ د نبی له سلام نه فوق دی او توکل د تام دی دا غنه نه، په نسبت د رسول الله مبارک د ډیر کم دی. زموږ په نسبت خو ډیر لوی شان لري. رسول الله مبارک د جملې د منتهیانو نه دی، امام د منتهیانو دی، سردار د منتهیانو دی، د ټول فیوزان د مشکات نبوت نه تقسیمیږي. هغه اسباب مد نظر دی، ملحوظ دی، دا غي لحاظ کوي. دلته د مبارک اسباب نه استعمالي. د مقام د منتهی د مبتدی نه دا ډیر فوق ظاهر پسې مګرځه. تولیتانه دی ورته چې ګوره حضرت سلیمان علیہ السلام آواز کوي قوم ته وی ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل یاتونی مسلمین. تاسو کې کم یو دی چې ما ته د بلکیس پته راتلو مخکې دا غینا چې دی راځي ما ته حالت د اسلام کې. افریت ورته وی زه به درته وروړم، او ته به یا د ډیوټي د کورسۍ نه پاسې دی نه تخبه حاضری ویل دا ډیر ټیم دی، زما د دین سر پکار دی. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. او الاغزوان چې غسر علم د کتاب د تورات د لوح محفوظ. جماهیر مشاهیر اکثر المحققین داوي هو آصف ابن برخیه، آصف ابن برخیه رحمت الله علیه. هغه ورته وی انا اتيك به زبرتلو کم تا پدیتا قبل ان يرتد اليك طرفك. مولیان غلط معنی کوي استاد استر ګورب کی دا قبل معنی دی بیا سوک قبل ان يرتد اليك طرفك استر ګو درپ نام مخکی استر ګورب کی نه قبل ان يرتد اليك طرفك استر ګورب نام مخکی داغې نه چې واپس کیږي تا تستاده نظر او استر ګورب دینه مخکی بدرته مارا وړي. نو سليمان عليه السلام نشروړي مقام خداغه فوق چې په دې باندې وروړي. زینب بیکار کوي کنه کوي ام منتهیو د منتهیانو ملحوظ منظور نظر مد نظر اسباب وی او د په نسبت د سده مبتدی دی
هغه مسبب تروانی اسباب څه کوي، ما فوق الاسباب امداد ور سره کوي. مسینه مدربوله تفسیر روح البیان په دغه ځای کې شپږم جلد کې چې کرامت د ولیو په دوه قسمه ده، کله کله کرامت اختیاري کله غیر اختیاري. ودا د اسف رحمت الله علیه کرامت اختیاري او د په اختیار کې ودا چې دا اوس درته د اهل سنت او د حنفیت د ټیکداران او د مدعیان او د 2 نمبر د ویداران راوتی دي چې کرامت د ولی اختیار کې نه وي. ورسېدل دغه بدبختانو ته وی چې موږ درته 55 نه زیاتې حواله د اهل سنت والجماعت د شارحین او د فقها او د متکلمین درکو، بلکې تاسو د دیوبند علماء درکو چې کرامت کله کله قصدي اختیاري وي. دی وینه د اختیار په معنی د دعا ده. الکه دعا خو تم کولې شي بلم کولې شي به د ولی څخه خصوصیت شي. ادم رلی ونی دي دعا د اختیار په معنی د دعا ده. دا تر ته چا د لغت امام جوړ کی یو د لغت کتاب را ته وخایي چې یو د لغت کتاب ویلي چې اختیار به معنی دعا مرضی راشي نام درک. نو کله کله چې بیا دلیل وی دا به حضرت ول جديزي کې د اختیار په معنی د دعا ده. دا به حضرت نه موریده، حضرت نه مې د وریده. حضرت سوق دی، حضرت ابل ورځ مړ شو هغه حضرت د سور لسنیم سو کال امت پر وچلې دو پاغي کې چامو نوې چې اختیار به معنی دعا دی او د حضرت نه مورې دو بس کیناستو منبر ته ودا مې د حضرت نورې دی. حضرت داوی چې د اختیار په معنی د دعا دی. اواز په کې داسې لیونی پیدا شو. په معجزه د نبی اختیار کې نوی خو کرامت د ولی اختیار کې ته کدا تاسو عقل مکم زی واخلو چرته به دا خرسيږي چې خیراتی درته مونږ چاندو کو درته واخلو. تاسو په لیونو مونږ وړي دی. د عرض به دا کولو چې ګوره یو فرشتي ریخه څنګه چې درته ما ویلو چې فرشتو کې نشونمان راځي، یو فرشتو کې د اروجات او نزولات نیخه. قران کریم کې راځي کنه وما منا الا وله مقام معلوم. د هر چا معلوم مقام دی چې په کوم مقام خدای پیدا ک هغه نه ترقی نشته، بس همدغه مقام باندې شته. اروجات واقع کېدل، اروجات کول، اروجات حاصلول، اروجات نصیب کېدل دا من خواص البشر دي. من استوى يومه فهو مغبون. د چا چې 2 ورځې برابر یو خطي چې پرون څنګه وي مؤمنه سالکه انسان اورا تبنن اغه سني نن باندې مقام لک فوق تلی، دومره تلاوت بدی کړي، دومره ذکر او اذکار بدی کړي، عبادت بدی کړي چې مقام باندې لک فوق شوی. پولیس خبره باندې د مؤمن د نن ورځ د پرون نخوه مقام دوی شوی لک منور مخ کې تللی دی. او مقامات د صوفیو د په عادت د انفاسو د خلایق باندې دي. سمانه د مخلوق څومره ساګانی اخلي، څومره ساګانی اخلي شمارشته دومره د صوفیو مقامات اندوي کیږي. مقامات د صوفیو بعدد انفاس الخلائق دي. دویمه ده چې مقامات د صوفیو د غیر متناهی دي په معنا د لا تقف عند حد دي، لیکن امتحان راځي. دا ولی دا هر مقام چې دی د خدای نعمت دی او د خدای نعمت د خدای نعمتونو لپاره حد شته. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. دا ځان ته خبرې دي چې خبره کې ورپسې خبره او چې خبره کې ورپسې به خبره راځي. مقصود ته ځان نه رسو چې دا سې لګیایو بس دا میاش کې نه ختميږي او دا خوري روګدي مباحث. نو کم سالک چې اروجاتو کې د اولنې اروج کېږي د عالمي امر ته کېږي چې هغه فوق العرش او بعد العرش دی. او بیا دا غینه پس د دویم اروج مرتبه د صفات فعلیو ته کېږي. بیا خاص کر په دې صفات فعلیو کې چې کوم مبدا د تعین او د فیض د حضرت آدم علیه السلام د صفات تکوین د غي تواقیش
او دغه سړی د آدم علیه السلام د ولایت نه حصہ والی، نو بیا دغه سالک ته آدمی الولایت ویلی شي. دا بل مسله ده. هر نبی کې دو جهاد دي، دو جهاد. یو جهاد د ولایتي، دویم جهاد د نبوتي. بیا دې کې د بعض اهل سکرو، د بعض صوفیو یو خطایم درته پکو تکم. یو ځکه ما بیان وکړو، بیان مې وکړو چې من شواهد النبوه کې عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه نه غالبا دغه نه دی، دلته ما سره پروتم دی، مصنف نامه مې ذهن نه وته. شواهد النبوه دا فارسی کې کتاب دی، ما سره شته دی. نه د امام شارانی نه دی، حقیقت د کتاب دلته پروت دی، زه به وګورم نه ته سبا هم خیم ان شاء الله پکې با صفحه درته وي. هغه د لیکلي دي چې ولایت د نبوت نه افضل له خدا مطلب نه دی چې ګینه د عام اولیاء ولایت د عام انبیاء د نبوت نه افضل له چې ګینه ته ور باندې بیا تفریق کې چې دا ولی د نبی نه افضل کو نو کفر لازم شو. دا خو کافران دي چې ولایت د نبی نه افضل غني، نو ولی د نبی نه افضل کو دا خو کفر دي. غیر نبی په نبی څنګه افضل غني؟ او نه وای چې د نبی کې دوه جهات دي. نبی کې یو دی نبی کې ولایت دی، یو دی نبی کې نبوت دی. هر نبی د الله ولیم وي، خو په دې کې چې دا کم ولایت دی د ولایت د نبوت نه افضل دی. دغه درته وي. او بیا دلیل دا وي چې د په جهاد د نبوت د تعلق د عامه الناس عام مخلوق سره دی. نبی خو وی دی ته هو انسان بعثه الله تعالی الى الخلق، او هر جهاد د ولایت دی نو دغه سره د تعلق د باری تعالی سره دی. هغه جهاد فوق دی د جهاد د نبوت نه. دلته خطا شوی دی په دې باندې مستقل مکتوب حضرت امام ربانی رحمت الله تعالی علیه لګولې دي چې دا خبره کول چې ولایت د نبی د نبوت د نبی نه افضل دی، دا د اهل سکر د اولیاء خبره ده. او بیا په دې باندې طولانی بحث کړي، موقع قراغه مکتوب بدرته ټول وایي. تاسو پوښتنه په خبره کړئ. نو ما ویل چې فلانی سے په شواهد نبوه کې د لګلې دي، وسانم په پسړه راځي په خلنه راځي. شواهد الحق دا غالبا چې دا د یوسف ابن نبهانی کتاب هم ماده نخکاری صفه به د تزو وایم زه. نو ما صرف داغه حواله ورکړه چې هغه دا ویلې دي په سواره په زه هدري سے مبارک رینګو کو یو سو خدای خدمتګاران الته تلو مجلس کې خو ما ته سویل نشو چې مجلس کې ما ته وې ځکه ما سره بیا بس مزل نشي کولې بس حالت هغه کړو چې بچا صاحب خراب شوی دی او هغه حالت پرون ویلو چې ولایت د نبوت نه افضل دی او دی ویلې دی وغي ویلې دی هدري سے مبارک ما ته ویل تا دا خبره کړې ده مې لو سم ما کړې ده خو سره د دې وضاحت او سره د کتاب د حواله یو کتاب وروړو لګناش نو ورغه چې ورغم ټک سره ماته غسړی نامه معلومه شو چې دا کم خدای خدمتګار دا کار کوي چې ټول عمر دغه کار زده خپل لوی او د بل سپکا وړه چې څوک په دې سالکانو کې څوک نه مني بس او د تمو سره د خوشا کې نږدې وسیګم نو حکمت مینا باندې نه بهرحال بس کم سالک نوم ورته وخه کنه بس یو لس ور بسیولي او بس یقیني دا قلب دی او دا غدي او دا غدي او دا غدي لوړ وي ته وګینه دا بس قطب مدار او قیوب زمان هم دا بل څوک نه یره دا کابر خلفا د مبارک سے ورته بګوتا کا تاروبا چا سیب سنگ سړی دی مټي پیر سیب سنگ سړی دی باجوړ مولوی سے بابا مبارک سنگ سړی دی فلان سنگ سړی یوم نو دی هم چما دی ګری نه سم ځان دی لوی قطب ارشاد او قطب مدار جوړ کړی دی هغه دا خبره کړو موږ دا خبرې نه کوو
مقصد دا د بعض وخت کې مجبورې نه وګوښه اوس سم یو سټیشن زما په خلاف رانیولې ما خبرو کې چیرې تاسو راځي لکه خیر د هولیه بدله کې دې ځینې ورته یو کس ورسوله اجوره چې د وسویده د سیفیت جنډه بدله کړې دی او د شیطان په لکه ناشته او دا خراب شوی دی او دې اورېدلې دی او خو ملوي تاسو پیږي په خبره باندې اسماعیل نبهانی سے کتاب دینا شواہد النبوہ نماجی به حدیث مبارک ته وضاحت کو غویل سیده ستا خبره سیده دا بیا بل خبره ده نماز ارته ویل چې ګوره هر نبی د پاره یو ولایتي یو نبوتي نو ولایت د آدم علیه السلام چې د صفت التکوین دی او د نبوت مرتبه خپل ده داغي تعلق د عالم خلق سره دی اغلوی تفسیر غوړي غدر تما اشاره وکړه چې نبی وای دی ته چې دا انساني را لګلې به خدای تعالی ال الخلق عالم خلق سره تعلق ساتي اذان دغه مباحث دي تاسو پوښښ لیکل نو حاصل دا چې کم سالک دغه صفت التکوین چې په صفات او ثبوتیه او ذاتیه او حقیقیه او سمانیه کې یو صفت مستقله دي چې کوم سالک دغه صفت التکوین فی زیاب شي نو د صفات فعلیه په تجلی او د صفت التکوین په تجلی باندې څه شي د مشرف شي نو دې سالک باره کې بیا ویلې شي چې د آدم علی السلام د ولایت نه هیڅ واغستل او د ادمی الولایت سالک دی خبره باندې پوښولې کنه خدای آدم علیه السلام مبارک د پاره دا ولایت دا په طریقې د تفصیل او د اصل سره دی او دې سالک ته تنه یو حظ او یو حصہ ملو شوی ده بیا دا سالک دغې نه فوق بیا اوروجات کوي او بیا د صفات حقیقیو مرتبه هغه ته ورجو کی او باغی کې بیا خاص کر صفت العلم مرتبه ته ورجو کی چې دغه صفت العلم مرتبه د پاره بیا دوه حیثیت دي حیثیت د اجمال دی حیثیت د تفصیل دی بلکې درې حیثیت دي یو حیثیت د برزخیت دی نو دې کې دا کم حیثیت او تفصیل چې دی کنه چې کله دغلته د کم سالک هغه عروج روحاني واقع شي چې هغه عروج روحاني عبارت دی د حرکت علمی نه هغه اسفل اعلی ته او دغلته حرکت علمی واقع شي د اسفل اعلی ته نو د په روح باندې د صفت العلم به اعتبار التفصیل تجلی ښکارش بیا د تویل چې دا سالک دا ابراهیمی الولایت دی د ابراهیم علی السلام د ولایت نه یې سواغستله خبر باندې پوښتنه کړه ځکه داغه مبارک مبدا د تعین مبدا د فیض دغه صفت العلم دی او کله چې د صفت العلم به اعتبار البرزخیت د فیض او تجلی ندیه سوالی نو بیا ورته ویل شي چې دا نوحی الولایت دی د نوح علی السلام د ولایت نه یې سواغستله او کله چې د صفت الکلام د فیض نه فیض یافتش نو بیا د موسی علی السلام د ولایت نه یې سواغستله او کله چې د صفت القدرت او د صفات سلبیون فیض یافش نو وایا د عیسی علی السلام د ولایت نه یې سواغستله وهلم مجربه الرا بیا خاص کر چې د صفت العلم به اعتبار الاجمال د فیض نه د فیض یافتش هي سوالی نو د رسول الله مبارک د ولایت نه هیڅ واغستله دا خو بحث د ولایت او اجمالی تور باندې دي کې ډېر لوی مباحث دي بیا یو مبحث او بحث د مشارب دي نو بحث د مشارب چې دي مثلا د حضرت آدم علیه السلام مبدا د تعین صفت او تکوین دي بیا د دې صفت او تکوین د پاره د صفات فعلیو مرتبه کې د زلال په مرتبه کې بشمار زلال دي نو کوم یو سالک چې په دې دنیا کې پیدا کیږي او داغه مبدا د تعین مبدا د فیض په مرتبه د زلالو کې صفت او تکوین وي پس زلالو کې یو زل د رب وي یعنی د تربیت کوي
نو د دې سالک په حق ویل شي دا آدمی المشرب دی چې کوم زین آدم علی السلام فیض یافتو نو دې چې دنیا تراغو وایا د دم مبدا د تعین زید وصول او حصول د فیض اغم صفت د تکوین نو د آدمی المشرب وي الکه پوښو لیکنه یعنی د صفت تکوین د زلالو نه یو زل د مبدا د تعین او مبدا د فیض وګرځيږي او داسې په دانورم قیاس کړه کوم تقریر چې ما درته وکړ کله چې د زلالو نه یو زل هغه کی صفت د کلام سي هغه د مبدا د فیض او د تعین د دوی د موسوی المشرب وتوایا او که صفت العلم به اعتبار التفصيل هغه د پارسی مبدا د تعین او مبدا د فیض وی ابراهیمی المشرب وتوایا او که صفت العلم به اعتبار البرزخیت د زلالو نه یوزل د مشرب وی نوحی المشرب وتوایا داسی وحلم مجرا اخر کی راضی محمدی المشرب وای کته زما خبره باندې پوښ ولی کنه نو دا خو مشارب شو یو مشارب شو او یو ولایات شو اوس اصل مسلې ترش ټیم پوره دی نو 3 منټو کې چرته کې دا ځان توک د مسله صحیح ده زګورو کې دې سبه راون غاړو او سبه چې راون غاړو بس ور سره بلګ دا شي کې خبرې کو چې حقایق الاشیاء یا اشیاء جمع ده شي او شي کې هم پنځه مذاهب بیان کړي د خلیل او د فرع او د سیبوي ټیک د کسای او بیا به د سکارو کو چې یو 3 ورګي نور بیانو آسان چې اطلاق د شي شی راضی په معنی د فاعل نه هم مصدر دی په معنی د مفعول په معنی د مفعول باری تعالی باندې اطلاق ناروا دی او په معنی د فاعل چې را د کوون کې دی نو هغه کې ان شاء الله سبا ته خبرې کوم او سره ولګي دسی کتاب هم یو د درې کرخي په منډه کو نمسکار په دواړه طرف ته رواني ها زه د یو سړی مکنه زه د چا بيدبي نه کوم مبارک سے ولی رحمت خلفات سمر دي زټولو قدردان عام مؤمنم ز قدردان او قدر او احترام کوم منکرات ز مخالفه ته منکرات کوم منکرات په شریعت کې روباز وي که په طریقت کې روباز او یو د خدای شان دی چې بس ډیلا کې سو ګولي کنه مسامي خوخیږي نه ډیلا کو ولا سړي سره واسي مینه لګي بس یو خو چې چا کې وی وي هغه بیا مونږ ته پته لګي په ورته لاسونه نه خپي ورته خپل خپوته ورته باچو یو چې داسي پښنه پښو خان درته جوړي او بیا دا ویم چې ما ونې رسوبشتنه او ځان د پاسړو سګمنینه او بس شهیدان هم نه بریدي کله کله وی چې غلام حضرت دا خبره کړي او غلام حضرت دلته خطا شوی دی فلانی دا کړي او فلانی دا سي دي او د سیم نتیجې نه د خیر خوای یا د اصلاح پنيتي وي نه صرف دا چې دا خلق ټول په دې ټول بدګمانه کوم مزور تم چې امام رازي او غزالي د وخت مزي ما ترازي بیا د التزای از بچا شروع کیږي بیا ګورغه نه خلاصيږي نو بس خدای چې بس خپل شړې سره خپل غزل پکاري څومره